सबक नंबर सिरजी वाला 29 बाब और रब चलेदल उसूल الاربعه ذکر کولو حضرت مصنف رحمت الله اصل اول اصل ثانی مو ذکر کړلو مخته چې والثالث دریم نمبر قسم ان يكون مع الاول من لا يرد عليه سکم مردود علیه کا سون دی غسرت شور سرادی من لا يرد عليه ور سرادی مثلا من لا يرد عليه چو تل شي کا زوج و زوجتی خزتی خوان تل شي من لا يرد عليه دین الهکم کسون دی غتل شي من يرد عليه لاتینو بس مانزنا دوی کچو من يرد عليه سرا من لا يرد عليه ور سراوی به چی شو کی صدقم من لا يرد عليه دا تو سره لکه خزتی خوان د دی دوله حساب چکی ساقل مخرج کومی آغا بو تویر کی څکوم بقایا پوتی شي کاغا دی من يرد علیه سره برابر پتی کی دو خو ټیک ته خبر ده ک بیا برابر حصہ نه پتی کی د لګانا نه بیا بدی من يرد علیهم ولکم وفق د رؤوس ولا ماغه ته بضرب ویر کی پچو کی دی من لا يرد علیه ولا حصے کی بیا کچی ته دا حصہ سره ټیک روغله خو خاده کنه روغله نسبت تباین ورکی مثلا بكل رؤوس ضرب ورکا دی من لا يرد عليه ولا مخرج کې حصے کی کوم سره وز یا غاب شی تصحیح المساله ی کسه وتا والثالث دریم نمبر قسم دا یکون مع الاول من لا يرد عليه شم يرد عليه سره من لا يرد عليه ور سراوی ان نور رشتو سره شی دی زوج او دی زوجی ولا کا سونا ور سراوی فاعطي فرض من لا يرد عليه د کوم شي من لا يرد عليه دي خزتي خوان کانه دو حصہ ورکا من اقل مخارج ټولنا کم مخرجنا فإن استقام الباقي على رؤوس من يرد عليه کد بقایا حصہ دي من يرد عليه بن برابر تقسیم دلی فبها ډیر خاده فبها من ډیر خاده لکه مسره مثال د ک زوجین لکه یو خوان د وسلس بنات درې لونی دي خوان ته نیمه حصہ مليږي او درو لونو ته شاملېږي ثلثان مليږي نو مسله به جوړه کی وان لم يستقم کبه د بقایا په غوبني صحیح نه تقسیم دلو مستقیم نه جوړیدلو فضرب وفق رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه صد من لا يرد عليه ولكم فرض صاد دي ولا مخرج کې دي دو رؤوس ولا وفق ته بضرب ورکی وفق چشتل شي اغه دریام تعداد صدوا عدد خاتم کی ان وافق رؤوسهم الباقي کدي دو رؤوس سره د بقایا شي موافق وي لکه وکسې که زوجین لکه یو خاوند په دې د ست بنات شپږ لونی دي بس تقسیم که صحیح پرتللې خو خاده وإلا که به په صحیح نه تقسیم دل بیا به چې کو دي ټیم کې بیا به د شی ته چالو کو کنه چې فضرب كل رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه د من لا يرد عليه چې خزه خاوند دي دوه لیسې مخرج کې به کل رؤوس ته به ضرب ورکي فل مبلغ کوم شي تنه حاصل شي کوم اماونت حاصل شي مقدار تصحیح المسأله پویشه چې دا دی مسلې ولا بس تصحیح جوړ شوه ده که زوجین لکه یو خاوند و خمس بنات پنځه لونی مثلا خدا مسله لغونی مو ځون پوی کو ویلی اول نمبر خبره ده چې کله مراد ملمو اول مو شکو اصل قاعده ته لوډ شو کوم مخرج دی مغونه به مسله جوړه چې کله تر شای په تقسیم کې هغه نه بعد ته پاته لګي کوم شی زیاتی پاتې شو پویشه چې دا مسله ردیه ده کله چې مسأله ردیه لیکي دي کې ودا خبره د سره نوٹ کړي مثلا مدازي کې ولې کلو مسأله تندي بني پوسه مثال چی و چولو 8 و چولو چی شدا و چولو دینه مختب لګروشي به ری چي ری معنا ده صدیق رد کیږي دغه مسلې کې کنه تی کې خمو تسخیح بچولو تسخیح د پرمبتی چواله کنه عول د پاره بم وړو کو نه عین چولو مسالې سره مخته دځي کې بری و چي رانه بعد وچ چې انصاف و چې کوم انصاف کیا پوتی وي خاطر سلورم نمبر قسم د تخای والرابع سلورم نمبر قسم چې دا یکون مع الثاني من لا يرد عليه چې دا دویم قسم څه د دې سره من لا يرد عليه سمنه دوا درې جنس یورکی نو فقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه به بده سي چالوا کې د من لا يرد عليه خزيتي خوان تل شي کنه ای دوله حیثیک کوم مخرج د مغنه کوم شاید څه پوتی شي مغابت تقسیم کی پچو باندې من يرد عليه بني به تقسیم کی او بلا مسله به دي ته جوړول شي مثلا
فإن استقامه که سیده ورباندې تقسیم شي فبها خو ډېره ښه ده. وهذا فی صورت واحده د صرف یو شکل کې لکه مسرغت شه ده وهي یکون للزوجات الربع ښځو ته څلورمه حصه مثال میلیږي والباقي بین اهل الرد اسلاسا بقیا به د کومو کسانو ته حصې واپس کېږي ثلث به کېږي درې درې سویر کېږي لکه مثال مسره که زوجتن یوه ښځه پاتې ده واربی جدات څلوره نیاګانې دي وست خوات لام شپږ ورکې دي مور طرفه خویان دي وي. وإن لم يستقم که بیا په صحیح نه تقسیمېدلو فضرب جمیع مسألة من يرد علیه چې د کوم من يرد علیه دا که نه یې دوله به ټولې مسالې ته ضرب ورکوي پوه څه کومه انسان لیکلی شي فی مخرج فرض من لا يرد علیه دی من لا يرد علیه ولا حصې مخرج کې فالمبلغ څه کوم ته حاصل شي که نه مبلغ منه مقدار مخرج فروز الفریقین دو به د دواړو فریقو د حصو ولا مخرج وي لکه کار به زجات څلور ښځې دي و تسبانات انه لوڼې وي و ست جدات ورکې شپږ نیګونې دا طریقه وي ورکې وکې کسې لوندې تر شکل یاد در کړی مسلې ولا اربع زوجات د مسله که نه منځ کې در کړی تسبانات انه ورکې لوڼې دي ست جدات شپږ ورکې څه دي نیګونې دي اوس وګورئ مسله د اتونه جوړه شوله څه کله د اتونه جوړه شوله نه ښځې ته څه میلیږي اتمه حصه میلیږي کله لود وي که نه ناتم حصې کې څه کله مو یوه ویرکه لوندې لیکلی که څه یې که نه اربع زوجات لوندې و د پاتې شوي لوڼو ته چې ورکول شي ثلثان ورکول شي ثلثان د اتو څه ده څلور حصې جوړېږي که نه نصف نه نصف ورکول شي نیم د ورکو ورکیالې څو پاتې شي څلور دو ته میلو شي یوه بالې ته میلو شي پنځه شوي که نه درې پاتې شوي ایو بیا چو تیر کنی گونو ته ورکو انیو تما یو ورکو کنه 1 4 1 وم لیدل لیکل شوی سکله د مول لیکل غنه بعد مسالې کې رد شتو د ویلې س بقایا حصیر کې وسا شتوي و مزرب ورکو ضرب میرکو 40 ته خبر لوړ نه غله بعد نورا تسخیخ مرګو کو 1440 ته خبر لوړه مضروب دی کې څه د 36 ته خدو خبره تا قسم مضرب سهام من لا يرد عليه د کوم کسونو باندې رد نه کیږي یعنی خزته خوند دی ولای سي ته بالضرب کې په مساله من يرد عليه دغه چوله مساله کې چو باندې رد کیږي وسهام من يرد عليه او چو باندې رد کیږي غوله هیڅ ته بیا ضرب کې په مبقيه په بقایا کې من مخرج فرض من لا يرد عليه دي خزي خوان ولا هيڅ کې وان انكسر على البعض کبه شرول مسله کې کسر روغللو څنګه یا ټولو باندې کسر روغللو یا په نیمو باندې کسر روغللو مغه طریقه د مخکې مو ذکر کړی و که حصې صحیح نه تقسیمېدلې که نه تسخیخ ته مو محتاجېږو تسخیخ نه به خامخا کې کور خالي مغه شوندې طریقه د دوی وین انکسر علی البعض که ځنې څوکې کمای رول موته شوله موته ګوډه انسا ورکې رولله پوره نه ده ورکې فتصحیح المسائل بالاصول المذکوره که بیا په مسالو کې تصحیح کول غواړئ مغه اصول دي څه کوم درته تېر شوي دي مغه باندې تاسو دا مسله بیا وچلوئ مخته